बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ډیره ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو زم صاحبزاده سہیل جاوید د خیبر پختونخوا نه ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې به نن تاسو سره د پاکستان تحریک انصاف د طرفه کم احتجاجي سیاست اعلانات چې کوم کیږي او په دې کې دا هم کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا چې کوم یونیورسيټي کالجونه دي د دې سره چې کوم طلبه تعلق ساتي دا هم په دې ایجوکیشن سیاست کې چې کوم دی هغه شامل شي د دې لپاره چې کوم کوششونه کیږي نو په دې باندې به یو څه خبرې تاسو سره کوم. خو د نمخ کې تاسو ټول ملګرو ته زه دا خواست کوم چې زما دا چینل سبسکرایب کې لایک کې او کمنټ هم کې. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان تحریک انصاف لیډر چې کوم دی شیر افضل مروت سے هغه دا اعلان کړو چې را تحریک انصاف چې کوم دی هغه په سلوکونو باندې راځي لاهور ته بزي او جلسې جلوسونه بقي او د شنبه اسلام آباد کې هم هغه خپل پاور شو کوي او کوچا د دې جلسې او درولو کوشش کو نو په دې حواله سره به هم چې کوم حالات پیدا کیږي نو د هغه ذمہ دار چې کوم دی هغه شیر افضل مروت سے په خپل دا هغه اعلان کړو او دا الزامات په هغه بیا د بانی تحریک انصاف عمران خان باندې نه لګي. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده پاکستان تحریک انصاف په موجوده حکومت ته چې کوم منډیټ حاصل دی دا هغه نه مني او د منډیټ ته هغه منډیټ چور وای د حکومت ته نو ظاهر ده چې تر اوسه پورې دی حکومت نه دی منلي او دی چې کوم تیر الیکشن شو پاغه عدم اعتماد اظهار کړی دی او دا مطالبه کوي چې د حکومت ختم کړي شي او اثرینو د په ملک انتخابات وکړي شي. هم دا شان سم مطالبه چې کومه ده هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب د طرف نه هم ده چې د جی یو آی اف سربراہ دی او دا شان مطالبه هغه د عوامي نېشنل پارټي خیبر پختونخوا چې کوم د سره تعلق ساتي د دې سربراہ د وخت کې جناب ایمل ولی خان صاحب چې هغه مرکزی صدر دی د عوامي نېشنل پارټي او هغه هم د وخت یو احتجاجي سیاست چې کوم دی هغه روان کړی دی او کم سټایل باندې او په کم طرز باندې چې سیاست عوام خوخول کوشش کوي یا عوام خوخي هغه لګیا دي په هغه کوششونو کې مصروف دي او د خلکو یو ډېر وی هلکا سر چې کم دي د وخت دا تقاریر چې کم دي او دا غي کمی خبرې چې کم دي هغه ته هم خصوصي اهمیت ورکړي. د سره سره چې کم دي د مولانا فضل الرحمن سے کم طرز سیاست چې دی وخت دی ظاهر دا چې دی وخت په پوره ملک کې دتا هر کله ویلې شوی دی او ډیر زیات کې تعداد باندې خلک چې کم دي داخلي موجوده رول چې کم په سیاست کې ادا کوي په هغه باندې د اطمینان اظهار کړی دی. خو ګرانو کتونکو څنګه چې ما وې چې په دې ملک کې دی وخت کې د بدقسمتۍ نه سیاسي عدم استحکام دی او پاکستان تحریک انصاف دی وخت کې چې کم احتجاجي سیاست کې مین کردار ادا کوي جناب شیر افضل خان مروت هغه هم دا کوشش وکړي چې را په دې احتجاج کې چې کم دی د تحریک انصاف چې کوم سټوډنټس وینګ دي هغه भरपूर شرکت کی او د سلسله کې هغه لګیا دي مختلفه رابطې چې کوم دي ویل کېږي چې هغه هم کئی سټوډنټ سره. ګرانو کتونکو د موقع باندې بزدا ویم څنګه چې د پاکستان آرمي سربراہ سید عاصم منیر سے ډیر واضح په یو تقریب کې دا اعلان کړی چې طلبه چې کم دي کوچا سیاست ته د روح کولو کوشش وکړو او په سلوکونه راوستل نو د خلاف په چې کم دي دا انتشاري سیاست په د خلاف په چې کم دي ریاست کاروایی کوي. د سره سره آرمي چیف دا هم ویلو په خپل خطاب کې چې را والدینو ته دا اپیل کړو چې را دي خپل بچو ته چې کم دي دا خصوصي انسټرکشن ورکي چې هغه هیڅ قسمه احتجاجی او انتشاری سیاست کې با حصہ نالي او د پوره توجه چې کومه د خپل تعلیمونو طرف ته به اساتي. ګرانو کتونکو کم حالات چې دی وخت لګیا دي جوړیږي ظاهر دا چې دا مزید بحران طرف روان ده د سره سیاسي کشارې چې کوم دي دا د حل کولو په ځای مزید پیچیده شي او دا کم صورتحال چې کیږي فرض کا سیاسي جماعتونو دا غواړي چې را په دې احتجاج کې چې کم دي د ملک طلبه چې کم دي دا د هم شامل شي څنګه چې لګیا دي دوی کوششونه کوي نو ظاهر ده چې د دې اثرات په چې کم دي هغه ډېر زیات خطرناکي ویل شي دا به ریاست سره جنگي او ریاست سره جنگ چې کم دي هغه په هیڅ صورت هم چې کم دي هغه د ملک او د قوم مفاد نه دي. د صورتحال کې د ملک چې کم سیاسي قیادت دي ته پکار دادي چې هغه کینی او
د دې لایعمل تیار کی او ملک د هغې بحران نه چې کم نه پس په ملک بیا ترقي نه کوي ډیر زیات وخت په لګي د دې پته راکوي کې فرض کړه دغه بحرانونه چې کم دي د دلدل کې مونږ انخطو نو بهتره دا چې مزید دلدل نه دا سیاستدانان ځان بچ کوي نو بهتره ده چې دی په ملک د افهام و تفهیم سیاست چې کم دی دا روان کی او دې طرف ته د راشي باهمي اتفاقي رای دی راولي په خپلو کې د کینی او یو داسې حل دی روباسي چې هغه ټول ته قابل قبولي په دې کې د پاکستان تحریک انصاف چې کم قائد دی یا د هغه پارټۍ چې کم دی هغه هم د پکې شامل کړي شي دا د هغې رایټ دی عوامو په هغې اعتماد اظهار کړی دی دې وخت کې کو تاسو فیر اینڈ فری الیکشنو کې دی کې هیڅ شک نشته دا به دروغ نه چې د تحریک انصاف قیادت چې کم دی ظاهره ده د انتخاباتو کې بیا مخامخ راځي ولې چې عوامو چې کم سروېګانې کېږي یا کم موږ مخامخ نو د هغې دغه پوزیشن چې کم دی دا مونږ هم نظر انداز کولی نشو نو بهتر به دی چې د پاکستان تحریک انصاف قائد عمران خان او د پارټۍ مشران چې دې وخت کې کم دي او ملک د احتجاجي سیاست طرف ته لګیا دی رواني د دې نه د ګریز وکړي شي دا د ملک قوم په مفاد کې نه ده بهتره ده چې سیاسي خبره دی په سیاسي انداز کې په باهمي افهام و تفهیم سره مشران دې د پاټو کینی او دا مسلې د حل کی ولې چې د عوامو هم په دې سیاست باندې چې کم دې وخت کې په ملک روان دي ډېر تشویش دی او عوام غواړي چې د هغې مسلې دې حل کړي شي د هغې د بجلۍ بلونه چې کوم را روان دي هغه دې په خپل قیمتونو باندې شي دا ظالمانه ټیکسونه چې کوم په دې کې لګېدلي دا دې ختم کړي شي په ملکي آی پی پي سره چې کومې معاهدې شوي دي او هغه پلانټونه د هغې بند دي او دوی د کلونو تنخواګانې د قومي خزانې نه غشتې دي او دې په خپلو کې تقسیم کړي دي د دې تپوس کوم کول غواړي دا معاهدې بندول غواړي د دې بندولو مطالبه کیږي خو افسوس دا چې تر اوسه پورې دا آی پی پیز معاهدې چې کومې دي چې کوم د ملک قوم خلاف دي دا اوسه پورې منسوخ شوي نه دي او قوم چې کوم دی په دې باندې ظاهره ده هم ډېر د خفګان اظهار دی ضرورت ده د امر دی په ملک کې چې په ملک کې د دې وخت کې ارزاني راوستي شي د خوراک شیزونه دې ارزان کړي شي پټرول دې ارزان کړي شي ګیس دې ارزان کړي شي دا چې کوم فضول ټیکسونه لګېدلي دي چې عوام هغه استعمال کړي نه دغه هغه مراعات چې کوم د ټیکسونو په مد کې عوامو ته حکومتونه ورکوي هغه مراعات هم عوام ته نشته عوامو کې ډېر خوف ویراس دی دا خوف ویراس ختمولو دپاره په ملکي امن راوستو دپاره د حکومت له پکار دي چې هغه فوري اقدامات وکړي او کم سے کم د خوراک شیزونه چې کم دي دا د فوري ارزان کړي شي چې عوام چې کم دی د دې نه فائدہ والی او خدا فائدہ نہیں ظاهر دا چې ملک به انتشار مزید هم چې کم دی هغه کې اضافه کیږي